कुर्मी ضلع پراچینار گورنر کټیج کې د لوکل باډیز اسمبلی ولسمه غونډه شوې چې پکې د علاقې ولس لپاره د نوي منصوبو اعلان وکړو. په دې خصوصي غونډه کې زنانو لپاره د مختلف سکیلز د تربیت ورکولو ته ترجیح ورکړی شو، ولې چې زنانه هم د علاقې پرمختګ او خوشحالۍ کې کردار ادا کړي. د لوکل باډیز اسمبلی سپیکر جاوید حسین وویل چې کوشش دی چې دغه سہولیات زر تر زره ورکړی شي. سمال سکیل اکټیویټیز ناغه باندې اجلاس وشولو، هغه باندې زیاده تر بحث وشولو او زیاده تر کوم رای راغلو ممبر طرفه هغه انده رای راغلو کوم جیکا اس آر اس پی او لوکل گورنمنٹ ټاون څخه کوم 45 लाख रुपए फंड ده دا فنڈز د پکور ده اومنز سکیل پر استعمال شي. نه اسمبلی فورم دا موضوع وګڼله چې دغه کوم فنډ دی پکور دی دا د اومنز ته استعمال شي او مختلف ځایونه ورته تجویز شول او انشاءالله زر نظر به دا کوم سکیمونه اومنز پاره دي هغه په مختلفو سنټرو کې مختلفو ځایو کې هغوی ته د سکیل کوم ټریننګز دي هغه به دا ټریننګونه انشاءالله ورته میلاویږي. د علاقې وی سی چیرمن جعفر سپیدار وویل چې کوشش دی چې هر کور ته هنر ورکو او زنانه هم په دې کې زیاتره برخه واخلي. اکثر چې موږ کسو دنیا پرمختګ کړی دی یو مخ ته لوړی دی هغوی ټریننګ ده. اول یو سړي چې یو شي ته ټریننګ نه وي هغه به مخ ته بیا څه کار به وکړي. مثلا موږ دا کوشش وکړو چې زیات حصه دې فنډ کې د کوم جیکا 45 लाख فنډ دی دې کې موږ خپل زیات حصه موږ وطن ته ورکړه. موږ دې ته 2 سکیمونه په دې ورکړل چې یاره دا تقریبا مستقبل یې دوی یا جوړ شي سبا د خپل بزنس یا کوای شي چاته ټریننګ یا ورکوای شي خپل کور کې ناست وي د 2 روپۍ بزنس یا کوای شي هغه کې کوم دوی خوښ وه کوم څه دوی پسند کړه ځان ته موږ سره کوم ومن هغه دوی په خوښ مو ورکړه دوی ته زیاته حصه دوی ته مو ورکړه لکه 3 سکیمونه چې اول دي 2 سکیمونه دوی ته مو واچول انشاءالله دینه پیدا رسیږي. مثلا دې وختونی کې یوې ښځې ټریننګ شته هغه بیا خپل ګاونډ کې یا خپل کلي کې یا نور ته ټریننګ ورکوای شي. مختلف ټریننګونه دي مثلا موږ کور مکوکسي زراعت دی یو داس کې خو زه ډېره هم بولم چې مثلا لکه موږ اوس جام جوړوو چکنۍ جوړوو ای موږ خپل کوم ممپلای دی یا سیبین دي داسې شیان دي چې هغه نه موږ ښځې پیدا وچتوای شي هغه نه موږ خلک پیدا وچتوای شي. ټماټو ساز دي لکه اوس کور مې کې ښه مقدار سره ټماټو پیدا کېږي دغه ټریننګ څه وشي انشاءالله دې رزلټ به بیا متخصص. د ټولو چیرمنانو وینا وه که چیرې د علاقې خلکو لپاره مونږ ته زیات فنډز ورکړی شو نو هرې علاقې کې بنیادي کارونه به وکړی شي.